یو ډېر اهم پیغام دی نن زما او دا د ډېرو کلونو نه زما په سوچ کې دی، خو تر دې دمه پورې کېدای شي ما دا همت نه کوم او نن زه دا همت کوم چې زه دا اعلان وکړم. ګرانو وروڼو، ګرانو مشرانو، ګرانو کشرانو، دا اختر روژه غټ اختر دا زموږ په دې وطن کې ټول عمر یو تضاد دی، یو ګپ پاتې شوی دی او موږ په دې پوهېږو چې ټوله دنیا کې د امریکې نه واله تر د استرالیا پورې، جاپانه پورې چې کم مسلمان ملکونه دي، کو هغه ملیشیا ده، کو هغه انډونیشیا ده، کو هغه عرب امارات دي، کو هغه هر یو ملک دی د سعودي په اعلان اختر دی، د سعودي په اعلان روژه ده او د سعودي په اعلان غټ اختر دی. زموږ ملک پکې روت هلال کمیټي راوښکې ده، د پیسو یو ذریعه قرضدار ملک کې روانه ده او موږ ټول په دې پوهېږو چې روت هلال کمیټي چې واحد د یو کار له برتي ده چې سپومې دې وګوري، هغې چېرته زموږ په عمر کې سپومې ټیکونه دي ده، په دې موږ رسو. لہذا زه به انشاءالله اعلانیه طور د روت هلال کمیټې د اعلان بغاوت کوم. زه ستاسو نه هم دا تمه کوم چې دا غلط حرکت دی. تاسو په خپله په دې هر ځل پوهېږئ، په دویمه ورځ بیا د سپومۍ تصویرونه وکاږئ، سپومۍ غټه ده، سپومۍ غټه ده، په موږ یې باندې یو روژه وخوړه. لہذا زه به انشاءالله نن دا اعلان کوم ټولو ملګرو ته چې ملګرو موږ مذهبي تقاضې پوره کولو دپاره او خاص طور په روژو کې که تاسو خیال وکړئ نو اخري 10 شپې د عبادت او لوی برکت شپې دي او هغې کې د تاک او د جوت خبره ده. نو زموږ اعلان چې یو ورځ مخکې وروسته شي نو هغه ټول لکه د 21مې شپه سعودي کې یو ورځ زموږ په سبا. لہذا موږ د روت هلال کمیټې نه بایکاټ کوو او انشاءالله د دې نه پس زموږ روژه او زموږ اختر به د سعودي عرب په اعلاني. زه خپلو ټولو ملګرو نه دا تمه کوم چې انشاءالله د دې زنځیرونو وشلوئ او د ټولې دنیا سره په شریکه خپله روژه او خپل اختر به مانځو. ډېره مهرباني.